نحمده ونسلم على رسوله الکریم اما بعد. نن درس قرآن کې د 22مې سپارې خلاصه بیانېږي. سورۃ الزاریات د دغه سورۃ په شروع کې الله تعالی د حضرت ابراهیم علیه السلام قصه بیان کړې ده. هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین. قرآن کریم کې په مختلف مقامات باندې د حضرت ابراهیم علیه السلام قصه بیان شوې ده. دلته چې کومه د حضرت ابراهیم علیه السلام قصه بیان شوې ده، دا ده چې ابراهیم علیه السلام ته فرشتې راغلي او د دغو فرشتو بنیادی طور باندې د راتلګ دوه مقصدونه وو. یو مقصد خدا وو چې د حضرت ابراهیم علیه السلام ته د بچی خوشخبری ورکوله، اسماعیل علیه السلام، او د دې د راتلګ دوه مقصد دا وو چې د یو سرکش قوم د حضرت لوط علیه السلام قوم چې کوم هغه ته د عذاب ورکاو او په دې باندې د دې قوم چې کوم هغه دغه فرشتو تباہ او برباداو. نو د دغه فرشتو د راتلګ بنیادی طور باندې دغه دوه مقصدونه. بیا مخته څو آیاتو کې الله تعالی د مختلفو قومو تذکره بیان کړی ده، د قوم لوط، د قوم عاد، قوم ثمود او د فرعون، د قوم نوح. دغه قومو ته پیغمبرانو دعوت ورکو، بیا د سرکشي اختیار کړ، دعوت قبول نکو، بیا الله تعالی په دې باندې عذاب راوست. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الله تعالی دلته اسمان په خپل طاقت سره پیدا کړی ده او بیا الله تعالی د اسمانونو باران راوروي او دغه باران په ذریعه سره الله تعالی د خلکو پر رزق کې وسعت پیدا کوي. او داسې الله تعالی نور هم ډېرې زیاتې نمونې پیدا کړي دي. هر شی د الله تعالی دوه قسمه پیدا کړی ده. د هر شي الله تعالی جوړه پیدا کړې ده. که الله تعالی یو انسان یا یو شی تور پیدا کړی ده، د یخ په مقابله کې سپین هم پیدا کړی ده. که الله تعالی مسلمان پیدا کړی ده، د مسلمانو په مقابله کې کافران هم پیدا کړي دي. که الله تعالی یو شی خوږ پیدا کړی ده، د هغه په مقابله کې تریخ شی. داسې الله تعالی هر شی جوړه پیدا کړي دي. دا هم د الله تعالی د قدرت نشانیانې دي. مختبل صورت ته سورۃ الطور. دلته الله تعالی د مجرمینو چې کوم انجام د هغه بیان کړی ده. وایي په دنیا کې که یو انسان د ګناه کارو کې، غلط کارو کې، او بیا دی په هغه باندې توبه وباسي، هغه ته سوال و زاری وکړي، بیا کیدای شي هغه انسان هغه کس معاف کړي. او داسې که یو انسان په دنیا کې ګناه وکړي، د الله تعالی نه معافي وغواړي، توبه وباسي، الله تعالی هغه معاف کوي هم. خو که چې کله د آخرت معامله راشي، حساب کتاب ځای راشي، بیا په یغه وخت کې د هیچا توبه او د هیچا سوال و زاری، د هیچا ژړا هم الله تعالی نه قبلوي. بلکې په دنیا کې چې کوم انسان کوم اعمال کړي وي، په آخرت کې به انسان ته د هغې بدله خامخا میلاویږي. بیا مخکې دا خبره ده، ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون. دا خبره مخته هم ذکر شوې ده. د طایف چې کوم خلک و دغو دا ویل، وای الله تعالی چې یو پیغمبر جوړاو، چاته نبوت ورکاو، بیا د طایف ول مالدارو خلکو ته نبوت ورکړی وای چې الله تعالی غریب کس نبی جوړ کړی چې هغه سره نه جایداد شته او نه د هغه سره مال شته، نه طاقت شته ورسره، نو د طایف امیر خلکو ته نبوت ورکړی وای. نو دلته الله تعالی دا خبره بیانوي، آیا د دوی سره د الله تعالی د رحمت او د خزانه چابې دي چې دی به چاته خوښه وي نبوت به ورکوي، چاته خوښه وي نبوت به نه ورکوي، بلکې نبوت د په سلیکشن سره وي. نبوت دا د الله تعالی انتخاب ده. الله تعالی چې چاته غواړي نبوت ورکوي او چاته غواړي نبوت نه ورکوي. او بیا چې الله تعالی چاته د نبوت والا عہده ورکي، هغه د هغه نه واپس کله هم نه وړي. نو عادي الله تعالی خپل مرضی ده. په دنیا کې د رزق معامله چې کومه ده، په دا کې هم د الله تعالی خپل اختیار ده. که چاته رزق کم ورکوي او که چاته زیات ورکوي. بیا نبوت دا خو یوه ډېره غټ منصب ده او غټ مقام ده. په دا کې خو د الله تعالی نه بغیر بل هیڅ چاته اختیار نشته. که الله تعالی چاته خوښوي نبوت ورکوي او که چاته خوښوي نبوت نه ورکوي. دا مخکې بل صورت ته سورۃ النجم. دغه صورت په شروع کې الله تعالی دا خبره بیانوي، وایي قرآن کریم او احادیث دا حجت دي. نبی علیه السلام د خپلې مرضي مطابق خبرې نشي کولی. نبی علیه السلام چې کومه هم خبره بیانوي، دا د الله تعالی د طرفه نه وحی وي. الله تعالی نبی علیه السلام باندې وحی را نازله کړي او بیا پیغمبر علیه السلام مخته امت ته خبره بیانوي. که چیرې د دغه نه الفاظ او معانی دا دواړه مراد وي، بیا د دغه نوم قرآن کریم ده. او که چیرې د دغه
الفاظ مراد نه وي کتا سیدا و چې مونږ ته صرف معانی بیان کا بیا دغه نوم حدیث ته او د سنت هم وایي. بیا دا خبره ده علمه شدید القوا ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى. مشرکین به دغه اعتراض کوو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې کوم جبرائیل امین راځي دا خو په انساني شکل باندې راځي. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته څرنګه دا پته لګیږي چې دغه جبرائیل امین ده. دلته دا خبره بیانېږي وایي نبی علیه الصلاۃ والسلام صرف دوه وارې جبرائیل امین په انساني شکل کې لیدلی ده. یو دا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا فرمایش کړی و چې ته ماته په انساني شکل کې ځان راښکاره کړه. او دوم نمبر د معراج په موقع باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام جبرائیل امین لیدلی و په انساني شکل کې. او دغه نه بغیر جبرائیل امین به چې کله هم نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وحی راوړله بیا په انساني شکل باندې نه بلکې نور شکلونه به د اختیارول. بیا الله تعالی د مشرکینو تردید بیان کړی. د مشرکینو خپل بتان چې کوم د هغو نمونه د ایښو او هغه نوم لات عزا او منات. بیا الله تعالی د دوی د دغې خبرې تردید بیانوي وایي دا خو د تاسې پلاران او د تاسې نیکونه چې کوم وو هغو د دغو نمونه ایښي وو د دغو هېڅ فایده نشته بس هسې نمونه دي بلکې د عبادت لایق ته صرف یو ځایمه او ما نه بغیر بل هېڅوک د عبادت لایق نشته. بیا مشرکینو دا یوه غلطه نظریه وه چې مشرکینو به دا ویل چې فرشتې دا د الله تعالی لورګانې دي. حالانکې دوی به چې کله لور پیدا شوله د مشرکینو بیا به داسې وویل چې خپل مخونه به پټول مخونه به تور و د خلکو مخکې به شرمنده و او د دغو لورانو ژوندو خښولو کې به دوی مشاورت کا او مشورې به یې کولې. بیا الله تعالی دا خبره بیانوي وایي کوم شی چې تاسې خپل ځان ته نه خوښوئ بیا تاسې هغه الله تعالی ته ولې خوښوئ. افرأیت الذي تولى واعطى قلیلا واکدا. دلته مخکې دا خبره بیانوي وایي یو کس د قرآن کریم آیات واورېدل بیا د ایمان راوړ اسلام یې راوړ. بیا د ده ملګری و مشرک هغه به ورته وویل چې ته ولې ایمان راوړې ته د خپل پلار او د نیکه چې کوم دین ده په هغه باندې ځه هغه اختیار کا. بیا ده ورته وویل چې د الله تعالی نه ډارېږم داسې نه وي چې ما ته سزا راکړي ما ته عذاب راکړي آخرت سختي ډېره غټه ده. بهر هلته بیا لالچ ورکړو دا یې ورته وویل چې آخرت کې چې کومه سختي وي یو بدله کې ته ما ته 100 روپۍ راکړه او د تا څومره بوج وي دا به ټول زه واخلم. دلته بیا الله تعالی د خبرې تردید ورکوي وایي تا ته د کوم د غیب علم ده چې ته به د ده چې کوم بوج ده دا به ته اخلي د ده عذاب د ده تکلیف دا به ته ټول په سر باندې اخلي. بلکې الله تعالی دا خبره بیانوي وایي په آخرت کې هر انسان اعمال بدله دا به هر انسان خپله اخلي. دا نشي کېدلی چې یو کس بل کس ته وایي چې تا د ګناهونو بوج به زه په ځان باندې اخلم. نه کوم انسان چې کوم اعمال په دنیا کې کړي وي د هغو اجر به او د هغو سزا به یو انسان ته خپله میلاویږي. مخکې بل صورت ته سورة القمر. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله د مینا نه واپس راته په مینا کې و بیا د شپې خبره ده چې مشرکینو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا خبره وکړله وایي ته مونږ ته معجزه پیش کا او مونږ به یا په تا باندې ایمان راوړو. فرمایشي معجزې مطالبه یې وکړله. بهرحال نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وویل وایي که چېرته ما تاسو ته معجزه پیش کړه یا به تاسو ایمان راوړئ دی ورته چې بالکل به ایمان راوړو. بیا داسې وشول چې نبی علیه الصلاۃ والسلام میاشت ته اشاره وکړه میاشت 2 ټوکړې شوله د الله تعالی طرفه نه معجزه وه ټوکړی مغرب ته ولاړله او یوه ټوکړی مشرق ته وړله. بهرحال بیا هم دوی دغه بهانې کولې دوی دا جادو ده دا سحر ده دا معجزه نه ده او دوی بیا هم ایمان نه راوړ. بیا مخکې د قوم نوح طوفان خبره ده. حضرت نوح علیه الصلاۃ والسلام باره کې دا راځي چې نوح علیه الصلاۃ والسلام 900 کاله خپل قوم ته د توحید دعوت ورک او دوی خبره نه منله. دا هم په روایت کې راځي چې دوی به د نوح علیه الصلاۃ والسلام کله کله تربتاوه په غاړه کې به نیمه او تکلیف یې ورکاوه. نوح علیه الصلاۃ والسلام بیا هم دا دوی لپاره دا دعا کوله چې یا الله دوی ته هدایت ورکړي. او چې نوح علیه الصلاۃ والسلام ډېر زیات تنګ راغی د نبي الله تعالی ته دا سوال وکړو چې یا الله ته د ما مدد وکړه. بیا الله تعالی د هغه بدله کې دوی ته عذاب راوست د طوفان ول چې اوبه د ځمکې نه هم راخوټېدلې او اوبه د اسمانونو هم راتللې او داسې بیا تفصیلي خبره ده چې الله تعالی په حکم سره د کشتۍ جوړه کړه او چا ته حکم ورکړه چې هغه د الله تعالی بچ کړل او کوم کسان چې کافران هغه الله تعالی ټول تباه کړل. قرآن کریم دا آسان ده. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. دلته د قرآن کریم آسان ده د دغه څه مطلب ده؟ د دغه 2 مطلبونه دي. یو خدا ده چې قرآن کریم آسان ده د واعظ او نصیحت په لحاظ سره او د دغه 2 مطلب ده چې قرآن کریم آسان ده د احکاماتو په لحاظ سره. په دغه کې احکامات چې څومره بیان شوي ده آسان دي. نو د دغه دا مطلب اخیستل
چې قرآن کریم د واعظ او نصیحت په لحاظ سره ډېر اسان ده دا بالکل ټیک ده او د دغه دا مطلب اخیستل چې قرآن کریم کې احکامات ډېر اسان دي دا خبره بالکل غلطه ده ځکه چې د اجتهاد او د استنباط ضرورت ته دغه لپاره او که چیرته د قرآن کریم احکامات آسان وي بیا به د اجتهاد او د استنباط ضرورت نه و او داسې قرآن کریم کې هغه آیات چې هغه خپل منځ کې تعارض وي او داسې اجمالی کې یا ابهام وي د یو دپاره هم د اجتهاد ضرورت شته دا مخکې بل صورت ته صورت رحمان دغه صورت ته صورت رحمان ولې ویل کېږي ځکه چې مشرکین دا د رحمان د نامه نه واقف وو خو داسې به و چې دغه نوم ډېر زیات مشهور معروف نه و بیا به دوی د ضد د وجې نه دا ویل چې مر رحمان د رحمان څه شی ده د دې وجې نه بیا الله تعالی دغه صورت نوم رحمان کې خود او داسې د دغه صورت په شروع کې الله تعالی دا ذکر که الرحمن علم القرآن د دغه د وجې نه دغه صورت ته صورت رحمان ویل کېږي علم القرآن دا الله تعالی قرآن کریم ورزده کړی ده دا خبره خو ذکر شوې ده چې کوم شی الله تعالی ورزده کړی ده قرآن کریم ده او چاته یې ورزده کړی ده دا خبره الله تعالی نه ده بیان کړې دغه بنیادی وجه دا ده چې قرآن کریم دا براه راست چې کوم سړي ته دغه تعلیم ورکول کېږي هغه حضور پاک صلی الله علیه وسلم ده او د نبی علیه الصلاة والسلام په واسطه سره دغه قرآن کریم تعلیم د امت ته هم ورکېږي او د دې بنیادی دومره وجه دا ده چې د قرآن کریم تعلیم دا هر چاته ده دا د یو کس خاص کس سره خاص نه ده بلکې دا هر چاته د قرآن کریم تعلیم ده ځکه دا مفعول به ذکر نه ده تعالی کړی بیا مخکې دا د کل من علیها فان وایي په ځمکه باندې هر شی به فنا کېږي یو شی هم داسې نه ده چې هغه فنا کېږي بهرحال الله تعالی به ټول انسانان ختم کړي ټول ځناور به ختم کړي 4 فرشتې به پاتې شي بیا به الله تعالی هغه هم ختم کړي صرف به د الله تعالی ذات پاتې شي او بیا به الله تعالی حساب کتاب دا ټول دلته شروع کړي بیا د فنا دوه قسمه دي فنا امکانی او فنا عملی او دغه ټوټل تفصیل چې کومه ده د عقیده تهاویه کې دا تفصیل موجود ده استاد محترم متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس ګومن حفظه الله دا کومه د عقیده تهاویه شرح لیکلې ده په هغه کې دا ټول تفصیل موجود ده یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض دلته الله تعالی دا خبره بیان کړې ده وای کچیر دی اسمانو دا او د ځمکې نه تاسې د الله تعالی د عذاب نه ځان بچ کول غواړئ بیا ځان بچ کړئ خو تاسې هېڅ طاقت نشئ لرلی بلکې الله تعالی د دغه نه الله تعالی بیانولو بنیادي طور باندې مقصد دا ده چې الله تعالی چاته هم عذاب ورکوي د الله تعالی د عذاب نه هېڅوک هم ځان نشي بچ کولی بیا مخکې الله تعالی د جنتیانو نعمتونه بیان کړي دي چې جنتیانو ته به په جنت کې الله تعالی حورې ورکوي او د دوی نکاح به وي ورسره بیا به الله تعالی چشمې ورته جاري کوي د اوبو والا به وي د ګبین والا به وي د شودو والا به وي د داسې د شرابو والا چینې به وي د الله تعالی ټول جنتیانو ته به الله تعالی دا نعمتونه ورکوي دا صورت ختم شو مخکې بل صورت ته صورت الواقعه د دغه صورت په شروع کې الله تعالی د درې قسمه خلکو تذکره بیان کړې ده اول قسم د هغو خلکو جماعت ته ټولۍ ده چې هغه به خپل ایمان او د نیک اعمالو په اعتبار سره د جنت لوی مقام ته ځان رسوي او دوم کسان هغه خوش نصیبه خلک دي چې هغو ته به الله تعالی نامه اعمال په شیله سره ورکوي او درم نمبر باندې هغه خلک دي چې الله تعالی یغو ته به نامه اعمال په کیڼ لاس سره ورکوي د دوی تذکره الله تعالی بیان کړې ده مخکې به الله تعالی د جنتیانو نعمتونه بیان کړي دي چې دوی ته په جنت کې میوې ملاویږي دوی ته په جنت کې حورې ملاویږي باغات به وي او دوی به په صوفو باندې مخامخ بل سره ناست وي او داسې به الله تعالی دوی ته د مرغیو ولا غوښه په جنت کې چې انسان د څه تقاضا وکړي د تشې هم خواهش وکړي الله تعالی به د دوی خواهش پوره کوي بیا د جهنميانو عذاب ده چې په جهنميانو به څه قسم عذاب راځي او بیا مخکې الله تعالی ډېر غټ نعمتونه بیان کړي دي 4 افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون دلته اول الله تعالی د انسان د تخلیق تذکره بیان کړې ده وای کله چې تاسې د خپل ښځې په رحم کې نطفه واچوي بیا دا انسان تاسې پیدا کوي او که پیدا کوم ظاهري خبره ده الله تعالی پیدا کوي او دومره خبره ده چې کله تاسې په پټي کې دغسې بیج واچوي بیا د هغه نه واښه او غنم یا بل شی دا تاسې راوباسئ که زه راوباسمه او یقیني خبره ده الله تعالی راوباسي او درم نمبر باندې وای تاسې د وریځو نه اوبه دا کومې اوبه چې تاسې څکئ یا تاسې استعمالوئ دا د وریځو نه تاسې راوروئ که زه یې راوروم
او څلورم نمبر باندې دا چې کوم ور تاسو استعمالوي د ور د پاره د لرګي تاسو جوړوي او کله لرګي ز پیدا کوم نو یقیني خبره ده د الله تعالی څلور ډېر غټ نعمتونه دي چې په الله تعالی په انسانانو باندې کړی دي مخکې بل صورت ته سورۃ الحدید حدید وای ورس په ته نو په دغه صورت کې د ورس په ذکر ده دغه د وجه نه دغه صورت ته سورۃ الحدید وای هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم الله تعالی اول حقيقي هم ده او الله تعالی اخر حقيقي هم ده اول حقيقي مطلب دا ده چې اول الله تعالی هغه ذات ته چې په دنه مخته هم هیڅوک نه و چې هیڅوک نه و الله تعالی بیا هم او اخر مطلب دا ده چې هیڅوک په دنیا کې نه وي الله تعالی بیا هم وي او داسې الله تعالی ظاهر ده او باطن ده د الله تعالی د ظاهر مطلب دا ده چې الله تعالی د قدرت چې کومې نشانیانې ده په هر ځای کې پیلاو دي او باطن مطلب دا ده چې الله تعالی دا په دنیا کې څوک په خپلو سترګو سره الله تعالی نشي کتلی نو د دې وجې نه الله تعالی اول هم ده اخر هم ده ظاهر هم ده او الله تعالی باطن هم ده بیا الله تعالی مخکې دا خبره بیان کړې ده وایي کوم په دنیا کې چې ما تاسو ته مال درکړی ده دا ټول د ما مال ده خو د څه وخت لپاره ما تاسو ته درکړی ده او د الله تعالی مال د الله تعالی په لاره کې خرڅ کوئ په دا کې تاسو کنجوسي مه کوئ او بیا د صحابه کرامو مرتبې بیان کړي دي چې دغه صحابه دا ټول الله تعالی کامیاب کړي دي جنت ته به ټول ځي خو د هر یو صحابي د ځان ځان ته مرتبه ده او بیا الله تعالی د مؤمنینو او د منافقینو تذکره بیان کړې ده وایي مؤمنین به داسې وي چې دوی به همیشه دپاره کامیابي او دوی ته به نور ورکول کېږي او دوی به په دنیا کې هم کامیابي او آخرت کې به هم کامیابي او چې کوم دغسې منافقین دي دغه هم په دنیا کې لالچ کوو او دوکې به یې کولې فراډ به یې کوو نو په آخرت کې هم دوی همیشه دپاره ناکام دي الله تعالی دې موږ تاسو ته د دین سمجھ را نصیب کړي او الله تعالی دې موږ تاسو حشر دا د نیکو خلکو سره وګرځوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین